نن چې زه رالم او په بحرین کې دا مناظر ګورم نو په الله قسم چې ما چېرته داسې مناظر د سوات نه ولیدلي. په سوات کې ډېر زیات خراب صورتحال چې دی نو زما په نسبت باندې شروع دی چې زر تر زره کلامه پورې روډ بحال کو. چین دوستي یو مثال دی. دا چاینیز راغلي دا د دې طرف نه دا راشن تقسیمېږي. 15 میلمانه را سره په کور کې پاتې شو د هغو د رزق اوس اریان یم چې هغو له کوم ځای نه راوړم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو دا شمال نیوز ډاټ کام لاړخ نا غفران الله ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیلمن یم چې روغ جوړ خوشاله او د صحت جامه به مو پتن وي. قدرمندو کتونکو دا شمال نیوز ډاټ کام یو هڅه را روانه ده چې د سوات چې کوم غمزپلي خاندانونه دي بیا د سیلاب زپلي خاندانونه دي هغوی ته دغه خپله کیمرا او مایک ورسو او د هغوی د اواز اوچتولو هغه هڅه وکړو او اعلی چارواکو ته د هغوی هغه اواز چې دی هغه ورسو. چونکې دا وخت زه موجود یم په سوات بحرین کې. د سوات چې کومه زیاته برخه په سیلاب کې چې دی هغه ځپلې شوې ده او خرابه شوې ده نقصان ورته ورکړی شوی دی هغه خاص کر بحرین دی. په بحرین کې هم ډېرې زیاتې تباهیانې شوي دي. زه چې صرف په کوم ځای ولاړ یم تاسو دې ځای نه اندازه ولګوئ دا په شاته دا روډ چې دی دا ټول چې دی سیلاب چې دی هغه ختم کړی دی او یوازې دا نه دی بلکې په روډ باندې ځای په ځای دغسې خنډونه چې دی هغه موجود دي چې لکه بلی عام ولس ته هم تر اوسه پورې لا د نقصان مخه ده. تکالیف هم ډېر زیات دي. بیا د ولس چې کوم د بحرین دی نو هغوی هم د کالام یا د نورو چې کوم په بره علاقې نو هغوی سره هم زمیني لاره چې ده یا د ځمکې لاره چې ده هغه منقطع شوې ده. نقصانات تر سیلاب به هم ښیم تاسو زموږ سره اوسئ. په کالام کې په داسې نورو ځایونو کې چې کوم ریلیف پیکیجز تقسیمیږي د هغې نه مطمئن یئ؟ یاره زه د دې نه مطمئن نه یم. دوست صرف کالام ته هلیکاپټرې بوځي ګراونډ ته ټیک شو د دې نه میلمه راچوت کې ټیک شو میلمه خو تاسو باید لري سره هغو ته خو دا سکون میلاو شي چې واپس خپل ځای ته لاړ شي. خو بل هلته خلک چې کوم بېدره شوي دي بېدره په پټو کې دي په ټاټونو کې ځان پټ کړلی هغو ته اوس پکار دی چې څپې کې میلاو شي چې د هغو سره راشن یا دا وشي چې د هغو رزق په دغه شي. هغه بېګا ما یو ملګري ته رینګ وکړو هغه ما ته وایي چې زما سره د یوې ورځې رزق پاتې دی نور په دوکانونو کې نه چیني نه اوړه نه بل څه شته چې موږ هغه راوالو او ماتې کړو. لکه دوکان مات کړو د هغې نه اوړه راولو یا دا وخورو که نه. وایي 5 میلمانه را سره پاتې شو خاص مات لکه په خپله وایي 15 میلمانه را سره په کور کې پاتې شو د هغو د رزق اوس اریان یم چې هغو له کوم ځای نه راوړم. دا خو یوازې دا بارین نه دی که دې کې اکسویټر لګیا ټیک شو کار کوي بر دی هلیکاپټر ځي دوی دې په ګراونډ کې کوزوي دوی دې هر کس ته راشن ورسوي پوه شوې خلک ډېر د لوږې نه مري. صورتحال نه زموږ د علاقې خلک مطمئن نه دی. پوه شو څه وجه ده دا خو ځای په ځای کیمپونه لګېدلي دي ادارې لګیا دي د کنسټرکشن کارونه لګیا دي څه وجه ده دا کار سلو دی وایي سلو کار دی پوه شو نور دی ویل غواړئ څه پیکیجونه تقسیمیږي امداد کیږي د حکومت ته اړه ښه یا د ادارو ته کیږي د هر چا سره امداد کیږي خو اوبه په داسې رفتار ده چې په هغه کې کم کار چې کیږي د هغې مناسب باندې کار نه کیږي لکه اوبه تیزه ده کار خو ډېر په تیزۍ سره روان دی خو لکه ورانه ډېر زیات شوی دی که نه نو لکه داسې زر خو نه کېږي که نه نور خو لکه کارونه په هر ځای کې چې کوم ځای کې ورانه شوی دی نو کار په ډېر په تیزۍ سره روان دی. لکه حکومت خپل کوشش کوي چې لکه څونه زر وشي خو لکه ورانه ډېر زیات شوی دی. پیکیج د چا طرفه تقسیمیږي؟ دا بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ډېره مننه. دا د پاک چین دوستي یو مثال دی. دا چاینیز راغلي دا د دې طرف نه دا راشن تقسیمیږي. څه به ویل غواړئ د بحرین چې کوم ولس دی هغوی ته بحرین یوت ته زه دا پیغام ورکول غواړم چې بحرین یوت په دې دوران چې کم کاردګۍ ښکاره کړې ده زه وایم چې دا ټول عمر دپاره داسې وي او ټول علاقې یوت دپاره زما دا ریکوست دی چې وځئ ځان دپاره عوام دپاره او د خدای دپاره. څه نامه ده او د کوم ځای سره متعلق؟ زما ساجالي نوم دی او د دې بحرین اوسېدونکی یم. جی جی ته وایې خلک ګیله کوي آیا داسې ده د دوی ګیله په ځای باندې ده چې آیا حکومت چې دی هغه زموږ سره مرسته نه کوي؟ نو موږ خو چې څومره ګورو نو کار ځای په ځای باندې روان دی ادارې هم لګیا دي پیکیجونه هم تقسیمیږي. څه ویل غواړئ دغه کار روان حکومت مرسته ولې نه کوي؟ هغې لګیا دي ایکسکیویټر یې لګیا دي نور لکه مختلف قسمونو کې مختلف ادارې لګیا دي الخدمت والا دي نورې دنیا ادارې دي هغوی ولنټیرلی لګیا دي د خلکو سره کم سیلاب زدګان چې دي دوی سره دي لګیا دي خپل هغه وس مطابق خپلې هلې ځلې کوي او نور تر څو پورې چې دا روډ نه وي کلیر شوی لکه مسلې به وي ځکه چې اوسه پورې شکر دا دی بحرینه پورې خو روډ کلیر دی
د دې ځای پورې رسایي شته ممکنه ده او په بره باندې کالم هر څه ستاسو سترګو وړاندې دي پلونه یې وړي دي څو پورې روډ نه یې کلیر شوی نو د هېڅ قسم نه د شیزونو نه ده لکه اوس مریضانو ته غټه مسله ده د شیزونو ترسیل نه کیږي نو ټول نه غټ چیلنج چې دی حکومت ته هغه روډ دی هغه پرون آرمي چیف هم لګیا او هغه دا خبره کوله چې موږ به کوشش کوو چې زر تر زره کالامه پورې روډ بحال کو زموږ په ملک کې بره څه کم دی نو د ګلبڼو پورې کچه روډ و هغه روډ خراب شوی دی هغې ته لکه سرکار یو کس هم نه دی تللی او هر یو طبقې ته سوال کوو چې زموږ د دې درال د علاقې د ګلبڼ د طرفه پروګرام وشي چې زموږ د خلکو د خفخان او د تسلي لږه راشي په دې لاره باندې ښځې امرجنسي بیمارې دي او یو خوړې ور دی د هغې مونږ له چې کوم دی نو شاول نشي لېږلی چې د هغه یو خوړ جوړ کړي چې مونږ کته راځو او مونږ 9 کیلومتر لرې وځي مونږ باندې احسان وکړئ او د الله دپاره زموږ خدمت دغه وکړئ جی قدرمندو کتونکو د سوات په باره کې که زه شروع وکړم تاسو یقین وکئ چې د کیمرو چارج او زما د مایک او د لیک هغه الفاظ به ختم شي خو بیا د دې ځای هغه غمزپلي خاندانو هغه دوک درد چې هغه به ختم نشي چونکې سوات او بحرین په یو وخت کې هغه ځای و بلکې په یو وخت کې لږ وخت مخکې دا هغه ځای و چې په لکونو سیلانیان چې دی هغه دې علاقو ته به راتلل او د دې ځای د دې ښکلي ښکلي مناظرو نه به یې خوندونه اخیستل خو تاسو یقین وکئ نن چې زه رالم او په بحرین کې دا مناظر ګورم نو په الله قسم چې ما چېرته داسې مناظر د سوات نه ولیدلي په سوات کې ډېر زیات خراب صورتحال چې دی نو زما په نسبت باندې شروع دی تاسو زما د کیمرې بلې شیشه باندې هم ګورئ ځای په ځای باندې دا شیولي بیا دومره مخلوق راغونډ شوی دی او دا امدادي سرګرمیان چې دی هغه شروع دي هر ډپارټمنټ چې دی هغه خپل کار کوي پاک پوچ خپل کار کوي پولیس خپل کار کوي هر اداره راغلې ده الخدمت فاونډیشن چې دی ځای په ځای باندې چې دی نو هم دغه امدادي پیکیجونه چې دی هغه تقسیموي بیا په تیره د بحرین هغه غمزپلي خاندانونو سره د غمرازۍ او د هغوی سره د یووالي دپاره چې دی د هغوی سره هر قسمه تعاون ته هر ادارې چې دی نو مخ په لاس باندې دي جی قدرمندو کتونکو شمال نیوز ډاټ کام په شیشه باندې مې دغه مناظر ستاسو سره شریکول چونکې ادارې لګیا دي بیا به تیره آرمي یا چې کوم د الخدمت فاونډیشن والے دي هغوی دغه یو هڅه کوي چې دغه عوامو ته چې دی نو ریلیف چې دی هغه ورکړي خو دغه عوام چې دی دا ډېر ځپلی شوی دی چونکې د حکومت یا د ادارو محتاج اوس د دې هدف پورې دي چې دغه رابطه پولونه چې دی دا ورته هم جوړ کړی شي چې دوی دغه غټه او بنیادي مسله چې دی هغه هم حل کړی شي د بحرین د دې علاقې نه چې دی نو دا پروګرام مې ستاسو سره شریک کړو چونکې د کالام چې کومه زمیني راسته ده یا د ځمکې لاره ده هغه منقطع شوې ده د رابطې پولونو د وجې نو دغه پروګرام چې دی دغه خپرونه د دې ځای نه مې ستاسو سره شریکه کړه یقین ساتم چې تاسو به هم د پروګرام په توسط سره د سوات د حالاتو نه هم خبر شوي تر د یو بل پروګرام پر الله کې اجازت په لوی الله مسپارم د خدای په امان